السلام علیکم جناب. نن به مونږ چیرمن صدف یعنی صوابی ډیولپمنٹ فورم چیرمن عبدالسلام سره خبرې کوم. یا عبدالسلام ایډوکیٹ او دوی سره به د صوابی د ډیولپمنٹ کې سلسله کې دا کم هلې ځلې چې دوی کړي دي یا د صوابی کم پرابلمز دي هغې باندې مونږ ډسکشن کوو او ډیټیل ډسکشن به کوو. او دغه سلسله کې ما دې ټلیفون نمبر ورکړی چې هغه یو ځل زه تاسو ته ریپیټ کوم. د 0346 532 0077. نو مونږ راځي چې دې سره خبرې وکړو چې صوابی پرابلم څه دي او د دې لپاره تاسو څه هلې ځلې کړي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ضیا صاحب ډېر مهرباني چې تا ماله موقع کړله صوابی په مسلو باندې. خو چې څونه ټایم وایو نو خبرې کېږي، خو زه به یو غټې یو څو مسلې راټینګې کړم او فی الحال په هغې باندې خبرې وکړو. صوابی ضلع صوابی د ټولو نه غټه مسله چې دا نن سبا ګیس دی. ګیس تقریبا په صوابی کې 1.4-1.5 ضلع کې خور شوی دی، خو نور ټول کلي چې دی نه محرومه دي. کار پې شروع دی خو د کار رفتار ډېر زیات سلو دی او خلک د ګیس تقاضا کوي چې څوک چا د پوسو کې نه هغه چې د ګیس مسله ده. به تفصیل سره په یو مضمون باندې خبره نه کوم، زه به صرف هینټس در کوم، د هغې نه پس که ضرورت پېښ شي په هغې باندې به خبرې کوو. د صوابی د ټولو غټه مسله بله چې ده نو هغه د بجلی ده. بجلی ولټیج کمی، د بجلی لوډ شیډینګ او د بجلی بار دغه کېده کټ کېده را کټ کېدل چې ټریپینګ وایي، دې نه عوام ډېر تنګ دي او دا دویم مسله ده. د بله کومه د صوابی برننګ مسله چې ده نو هغه دا ده چې باچه خان میډیکل کمپلیکس د کروڑونو روپو په خرج باندې جوړ شوی دی. ډېر اعلی دی، ډېر ښکلی دی، ډېر ښکلې مشینري ده پکې، خو څه مسلې پکې شته او هغه ډېر تفصیل کې به زه نظم دی وخت کې چې خلک چې هغه مجبوراً د دې ځای نه ریفر ټو پیښور دی او خلکو ډېر بدنام کړی چې صرف ریفر ټو پیښور دی. نو د دې کې د دې خو یو سټیټس چې نو هغه A کلاس سکول دی، بل دې کې کوم ډیفینسز چې دي او کوم د سټاف کمی چې نو هغه پوره کول دي چې د خلکو را شکایت ازاله وشي. څلورم نمبر مسله دلته کې د پټواري خلک ډېر تنګ دی. دا خو ټول پاکستان کې مسله ده، خو په صوابی کې الریډي د پټوار دا کار چې دی په دې باندې کمپیوټرایزیشن شروع شوی دی او سب کار مخکې شوی دی، خو تا هم دا تیزول غواړي چې د ځمکې دا ټول ریکارډ چې کوم دی نو دې نه پټواري وځي، دا لینډ ریکارډ ډیجیټلایزیشن وشي. نو دې سره به د عوامو ډېر مسلې وشي او هسې به مونږ ډیجیټل دې طرف ته ځو. سوات موټروی د صوابی ته ډېرې فایدې دي. دې فیز 1 چې دی نو هغه خو په آخري مراحلو کې دی، خو فیز 2 چې دی په دې کار شروع کول پکار دي. دې سره به د صوابی د عوامو ډېر مسایل تړلي او ډېر روزګارونه مو ورسره به چې ناقص شي. د اوس پېښور های کورټ یو سیسټم شروع کړی دی چې هغه ویډیو لینک په ذریعه باندې وکیلان او موکلان اوري او هغې های کورټ ته تلو ضرورت نه. دا سیسټم په مردان او په کوټ کې الریډي سټارټ شوی دی. په صوابی کې دا سیسټم سټارټ شي دا به عوامو ته هم ډېر زیات فایده وي، د های کورټ سټاف ته به هم ډېره زیاته فایده وي، دلته به رش هم ډېر کم شي او عوامو ته به چې نو د هغې ته د انصاف حصول چې دی نو هغه به د هغې د کور خوا کې نږدو میلاوېده سټارټ شي. د پیهور های لیول کینال الریډي جوړ شوی دی. د دې په ایکسټینشن باندې کار شروع دی او دې نه به د لاهور دا معراجات چې دا به ټول چې نه به سیراب کېږي، خو دا کار هم چې دا په کار ده چې تیز شي. د صوابی عجیبه خبره دا ده چې یو ځل د جیل خانجاتو یو وزیر چې نو هغه فل فلج وزیر چې نو هغه صوابی او بلکې مرغوز کلي په صوابی جیل چې نو هغه جوړ نه شو.
اوس هم یو جیل د جیل دپاره ډېره لویه علاقه اکوایر شوې ده، څه کار هم پکې شوی دی، خو رفتار چې دی نو د هغې ډېر کم دی او پته نه شي کله به دغه کېږي. دا که حکومت دې ته توجه ورکړه نو د عوامو ډېر اهم مسله چې نه هغه صوابی، بلکې صوابی جیل چې نه هغه داسې مثالي جیل جوړېدی شي. د کله نه چې سوات موټروی جوړه شوې ده نو دوبیان کلي کې یو غټه مسله پیدا شوې چې په هغې باندې ډېر لوی رش شوی دی او خلکو ته تګ راتګ ډېر لوی تکلیف دی. نو د دغې دپاره د دوبیان بایپاس روډ چې دی دا د وخت ضرورت دی چې خلکو ته مردان ته تللی چې د سوات ته تللی چې دې ته کویک اکسس شي او مختصر اکسس شي، خلکو ته هم فایده او عوامو ته هم د دوبیانو خلکو ته هم فایده. زه به ستاسو ډېر ټایم نه لم او خپل خبره به را غونډه کړم ځکه چې غټې غټې مسلې ما غوښتي دي او دا زه 10 نمبر مسلې باندې خبره کوم. د دوبیانو او د مردان ګډ ترمنځ چې کوم لین دی نو هغه ډېر زوړ دی، آوټ ډیټډ دی او هغه دغه لوډ نشي برداشت کولی. د هغه لاین دی چې کوم اوسې ته تللی نو اوس چې دی نو په دې باندې دوبیانو نه علاوه د دوبیانو اوسې او یو بل ګریډ هم دی نومې زمانه دې وخت کې هیر شو نو هغه د ګریډونو ډېر رش شوی دی، شور شوی دی، کنزیومر هم ډېر شوي. دا لاین چې ډېر آوټ ډیټډ دی د دې رینوویشن پکار دی، بدلول پکار دي. کني که چېرې دا نه نو د دوبیانو او دې باندې چې کوم ډیپینډنټ نور بندیان دي نو هغوی ته به ټول عمر د مسایلو هغوی به ټولو مسایلو ښکاري. نو دې نه علاوه اوس که تاسو څه تپوس کول غواړئ یا ویل غواړئ نو اوکې یا صاحب جی تاسو که څه ویل غواړئ. یو نمبري خبره خو دا ده چې زما په ذهن کې د دوبیان بایپاس په حوالې سره ما خبره کول غوښته چې د دوبیان دا چې په منځ کې کم رش دی نو دا ډېر زیات دی او دغه باندې اکسیډنټس وغیره کېږي. نو تاسو دوبیان دپاره څه سجیسټ کوئ چې دا بایپاس په کومه تېرېږي؟ دا خو ډېر اسان کار دی. د دوبیانو کالوخان ډسټري ورته وایي، کې ډسټري ورته وایي، کالوخان یعنې کالوخان نیر، عوام چې ورته کالوخان نیر وایي. دا په دوبیانو باندې تېر شوی دی او په دې باندې الرېډي د نیر په غاړه باندې چې ځمکه د سرکاري شته نو چې دا دغه ځمکه باندې دغه جوړ شي ځمکې د لینډ اکوزیشن او مسله پکې نه او دا د نیر باندې چې کومه ځمکه دې باندې روډ جوړ شي، دا روډ لړ شي نو بیا اخواته د سوات موټروی سره چې د دې چې سروس روډ دی او دغه سروس روډ جوړ کړی شي په بړل باندې ورسره بل جوړ شي دغه وځي دا بهترین دوبیان بایپاس شي. بلکې یو بله مسله دا ده چې د صوابی د سوات موټروی چې د دې دوبیانو کې مسایل جوړ کړه، د اوبو نکاس پرابلم یې جوړ کړو، دې ته سروس روډس یې ګیر چاپېر کړي خو هغه نه کنیکټ کوي، نه کنیکشن پرابلمز دي او ډېر خلک چې نو هغوی د یو بل نه ډسکنیکټ پاتې شو. نو پکار ده چې د سواد د موټروی نه ګیر دواړو طرفو ته د سروس روډ چې دا تعمیر کړي شي. میاں صاحب ما یو نمبر ستاسو په دغه باندې ورکړی دی د خپل لایو ویډیو کې ما په دغه کې ورکړی سیکشن باکس کې چې ستاسو نمبر دی 0346 532 0077 دا نمبر دی. که تاسو په دې باندې څوک لایو کال کوي نو هغه به موږ اخلو. خو دې سره زما په ذهن کې بل سوال راغلی دی چې دا تاسو کوم د پټوار دا سیستم وي نو په نور ځینو کې خو تقریبا دغه ډیجیټلایزیشن ورته وایي یا د پټوار چې کوم نظام د کمپیوټرایزیشن ورته وایي دا دې طرف ته روان دي. آیا زموږ په دې صوابی کې په دې باندې هلې ځلې روان دي یا بس صرف د صفر نه سټارټ یا څه پوزیشن دی؟ په صوابی کې پنجاب پوزیشن پنجاب نه چیړو هغه کیسه به ډېره اوږده شي. په کې پي کې مردان چې نو هغه الرېډي دا سیستم چې نو هغه کمپیوټرایزیشن شوی دی او ډېر په احسن طریقې سره روان دی. په صوابی کې هم په دې باندې کار شروع دی او پروګرام دا و چې د مارچ کې به د ټوپۍ تحصیل یو 23 کلي چې نه به دې ډیجیټلایز کړي هغه کار به اپریشنل شي. خو نه پوهېږم چې د فنډس پرابلم دی او که نه د کووډ-19 پرابلم دی په دې وجه باندې هغه شی چې نه فاینل شوی دی. ته هم که حکومت ته کار وایي نو څه ډېر لوی پرابلم نه دی او الرېډي په دې باندې چې نو کار ډېر زیات شوی دی. ټول لینډ ډیجیټلایزیشن په صوابی چې هغه آلموسټ مور دین 90% کمپلیټ دی او دونه ټایم به هم نه اخلي او دونه پیسې هم پرې نه لګي. دا یار حسین هسپتال چې کوم دی
نو دې کې موږ ښه کافي په دې باندې زموږ پیسې لګېدې 500 کروڑ روپۍ په دې باندې ولګېدې خو د دې هغه کم دغه چې دی دا مطلب د هغې سروسز دي یا هغې کې کم کار کېدل پکار نو هغه شانتې نه دی روانه تاسو څه وایئ دې سلسله کې چې دا دې کې څه کمزوري ده یا څه کوم ځای کې څه پیچیدګي را روانه ده په روسین هسپتال باندې زما پوره سټډي نشته او زه البته دا ده چې دا ډېر ښکلی بلډنګ دی ډېر لوی ځای دغه جوړ شوی دی ډېر ښکلی ځای جوړ شوی دی او ډېر ښکلی هسپتال جوړ شوی دی ډېر ماډرن هسپتال دی او دا بلکې په دې کیټګریز چې کوم کیټګري ډي ده نو په دې کې د دې نه ماډرن هسپتال په کې پي کې نشته خو تا هم لا پوره فیسیلیټیز دلته کې اویلیبل نه دي سټاف هم نشته او ماشینونه بل څه دی هم نشته بل چې کوم دی ټیکنیکل سټاف شی دا هم نشته دی کمې دی او پکاره چې دا فل فلج دغه شي فل فلج کار په دې شروع شي ځکه چې عام د دې متعلق هم داسې ډېر ښه تاثرات یا نه چې څونه اوچت بلډنګ دی او څونه په دې محنت شوی دی نو هغه عمره ښکلی فیډبیک نه راځي بلکې د پی ټي آی د څه نیکنامۍ باعث نه جوړي حالانکې دا د پی ټي آی د نیکنامۍ باعث جوړېدل پکار وو میاں صاحب مسله د رضا کال را روان و خو هغه زما ډېر خوښ و چې په دې باندې خپل سوال جواب وکړي خو چې بیا راشي زه به پیک کړم شی چې زه خپله خبره منځ کې کټ کړم دا ګیس چې د صوابی کم دی نو دی موږ زیات انټرسټ چې نو هغه موږ په دې رزړ علاقه کې یو چې دا دې ته راشي صوابی خو موږ هم انټرسټ یو دې کې څه پروګرس دی دا تر کوم ځای پورې موږ رسېدو او که دې کې منځ کې رضا کال راغی زه به تاسو سټاپ کوم هېڅ خبره رضا نه علاوه بل چا کال هم راغلی نو داسې خبره نه ده هغوی بس معلومات کول غواړي که نه د صوابی کې د ګیس چې دی نو هغه رزړو کې په دې باندې ډي کار شروع دی او په دې باندې د ترکیې پورې چې پایپونه هم چې هغه ځای په ځای غورځولي شوي دي او د پیسو سینکشن ښه به دغه هم چې دغه شوي دي او عثمان خان چې نو هغه ډېر دې پسې منډې تړې کړي دي خو تا هم نه پوهېږم چې څه پرابلمز دي پکې نو هغه کار چې څونه سپیډ پکار نو هغه سپیډ یې نشته دی او که چېرې د ګیس په رزړو کې دوی پرووایډ کړی شو دا ترکۍ خاندان نو زما خیال دا دی چې بیا به د دوی نه څوک آینده لپاره هېڅ چېرې ووټ د ګټلو ختم شي دوی به ټول عمر یعنې په حکومت کې میاں صاحب دا زموږ دا چې کوم دلته کې دا ګریډ جوړ شوی دی نو دا 32 کې وي غالبا یا 132 کې وي تاسو همیشه په خپل دغه کې وایي د صوابي پرابلمس کې وایي چې دا دی یو په دې کې یو 132 کې وي بیا سې واشي د دې څه وجه ده دا څه پرابلم دی په دې کې تاسو ویل غواړئ دا 132 کې وي ګریډ دی دې کې زه بل الټرنیټ بل لاین زه غواړم بلکې الټرنیټ بل لاین نه دی در حقیقت د صوابی د مردان او د دوبیان ترمنځ دا کم لاین چې دی دا ونوډ دی دا ډېر زوړ دی نو د دې دا بدل شي او د رینوویشن شي دلته کې لاین د دې د ضروریاتو کومه د نظر رکھتے ہوئے دلته کې نوې لاین بچو شي یا دا لاین رینوویټ شي دلته کې وشي نو دا مسله به حل شي بل لاین د لګېدو وړ وجت نشته دی دا ښه ډېر اوچت ګریډ دی ډېر ښکلی ګریډ دی او ډېر ماډرن ګریډ دی او ډېر لوډ دی اوچتولی شي خو د وروستو نه مسله دا چې مردان او دوبیان ترمنځ چې دا زیاتر پرابلم چې راشي نو هغه خلک شور پکړ جوړ کړي بیا بجلي بنده کړه بیا بجلي بنده نه کړه دغه لاین چې دا اوور هیټ شي یا اوور لوډډ شي او دی اتوماتیکلی چې کله اوور لوډډ شي دا د دې مجبوري چې دی به یا بندي یا به اتوماتیک بندېږي نو دغه ځای به موږ وځو دا مې چې د پیور ایکسټنشن تاسو اکثر لفظ لیکي تاسو اکثر انګلیش لیول الفاظ استعمالوي نو موږ پې نه پوهېږو دا پیور ایکسټنشن بیسیکلی څه شی دی په دې مو پوهېږئ پیهور هائی لیول کینال څه ته چې سټیف هوایي او خلک پکې ټول عمر په اوړي کې لامبي او ډېر لوی دغه کورج ورته میلاویږي دا دغه لاین تللی دی او دې چې کوم دی نو دې د اپر سوات کینال دی که لوور سوات کینال دی کوم چې صوابی کې تېرېږي دې له الریډي هغې 1000 کیوسکس اوبه ورکړي دي دغه اوبه چې دي دغه اوبه هم ډېرې دي او فردر د دې نه د چوټه لاهور څونه معراجات چې دي دا ټول ترې مستفید کیدی شي خو د دې لیول چې نو هغه ښکته دی او هغې ته په اوچت لیول باندې اوبه پکار دي په دې وجه باندې یو بل د دې پیهور هائی لیول کینال ایکسټینشن باندې ډېر کار شوی ډېر ایډوانس سټیج کې دی
خلکو ته ځمکه هم اکوایر شوې ده، خلکو ته پیسې میلو شوي دي او پرایویټ ډایرکټر هم راغلی په صوابی کې ناست دی، خو ګنې ایکسپیډایټ کول غواړي. دا یو سوال زما بل ذهن کې راغی چې زموږ د کله چې دا موټروی جوړه شوه دې سره ډېر زیات رش په دې باندې سټارټ شو، خاص کر د غټ غټ ټرکونو چې هغه زموږ د یاروسین سایډ نه راځي او زموږ په دوبیان تېرېږي یا دغه سایډ نه داسې، نو دا روډونه زموږ ټول د ټوټ پوټ شکار دي. دا هم ستاسو په دغه کې شته یا دا به تاسو په دې کې اچوئ یا څه وایي دې سلسله کې څه وایي؟ د صوابی د ډېرو خلکو د غټ ټول نه غټ شکایت دا دی چې دلته کې دا غټ ګاډي چې دا دروازې نه راځي. نو زه نه پوهېږم چې قانوني پوزیشن د دې سره او ټیکنیکل هم ما ته دونه معلومات نشته چې راګنې دې باندې دا روډ دا سیزونه تله بند دي او که بند نه دي، خو زما خپل خیال دا دی دا خبره دا مطالبه هم ایلیګل ده او د هغې نه علاوه دا الریډي دا روډونه چې دغه لوډ اخیستي شي. اوس پاتې شو دا چې خلکو ته به تکلیف وي، نو نیچرلی سړک سره باندې چې کله ګاډي ځي او د ګاډو رش جوړېږي نو به عوامو ته تکلیف هم جوړېږي، خو عوام چې نه د دې نه علاوه بل څه چاره کار نشته. که ته کور کې بجلي لګوې نو کېدای شي چې ماشوم لري بجلي شاټ ورکړي، نو د دې نه علاوه بل څه لار نشته. تا هم د صوابی دا ټیک ده چې دغه چې کوم دی دا سوات موټروی دا جوړېده زموږ سړکونه ډېر اوورلوډ شوي او دې باندې ډېر لوډ تللی دی، ټول خراب شوي دي او دا ټول چې دا دغه غواړي چې دا دې ښه شي او ټیک دي شي، خو د حکومت وسایل هم شي نو هغه ډېر لیمیټډ دي. زه چې څونه څه غواړم په صوابی کې نو هغې ته ټول پاکستان بجټ ډایورټ شي نو هم به دا مسلې حل نه شي، نو په دې وجه باندې موږ به محدود درلود. زما په خیال باندې چې کومې لسه مسلې ما وچړلې که دا هسې هم نور ډېرې مسلې صوابی حل شوي دي، صوابی ډېرې مسلې خدای پاک فضل سره حل شوي دي، حکومت کړي، خو که چېرې دا لس مسلې حل شي دا به ډېر لوی سي. زما ذهن کې یو بل یو ډېر اهم سوال راغی چې زه کله تاسو پېژنم نو تاسو د ټول مخکې یو ټریپل ډي جوړ کړی چې دوبیان ډیولپمنټ ډیوټي چې زما خیال چې 1980 کې او د هغې نه په هغې کې هم تاسو ډېر زیات هلې ځلې کړي د صوابی دپاره، خاص کر د دوبیانو یا رزلټ دپاره. د هغې نه پس تاسو صدف یعنې صوابي ډیولپمنټ فورم جوړ کړو، خو څوک خلک زمونږ دې کې داسې خاص دلچسپي د صوابی په دې پرابلمس کې نه اخلي. د دې څه وجه ده؟ دا خلک ذاتي دغه کې اخلي، حکومي مسایل طرف نه راځي یا تاسو وایي؟ د بیسک شی چې هغه ایجوکیشن دی، خلکو سوشل ایجوکیشن پکار دی. د سوشل ایجوکیشن مطلب دا دی چې تاسو پی ایچ ډي پاس سړی به وینئ چې هغه پی ایچ ډي به یې کړي خو د خټکي پوسته کې به سړک په منځ باندې ورځئ، نو هغه پی ایچ ډي کړې ده خو سوشل ایجوکیشن دی. مونږ چې ګاډي چیزونو یو بل نه تاسو به کتلي چې چېرته سړک بلاک شي نو مونږ دې طرف نه درې ګاډي ولګي دغه طرف روډ بلاک شي. نو زمونږ مسلې دا دي چې خلک چونکې دا ایجوکیټډ نه دی، سوشل ایجوکیټډ نه دی، نو دې مسلې کې دلچسپي نه لري، دې کې دلچسپي هلي چې زه نوکر شم زه نوکر نه شم، زما ټرانسفر وشو زما ټرانسفر نه شو. زه ماته یو کال روان دی زه په دې باندې به هم کوشش کوم چې دا دې پک کړم، خو ما سره دې وخت کې رضا په لاین باندې دی، زه کوشش کوم چې دې په کال باندې. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تاسو څه ویل غواړئ؟ ما دا ویل غوښتل چې بیا چې به آنلاین ما دا وی چې د کلي د دوبیانو کلي روډ چې کوم دی د هغې باندې انکروچمنټ جی دا یو ډېر لویه مسله ده، هغې په وجه باندې هم کوم ډېر زیات پرابلم دی چې دا پکې خامخا ډسکس. ټیک شو جی. میاں رضا صاحب وایي چې دغه چې کوم دی د دوبیانو دا روډ چې کوم دی په دې کې انکروچمنټ ډېر زیات دې سلسله کې تاسو وایي او دا پکې شامل د ټول پاکستان دا مسله ده چې انکروچمنټ زیات چا چې نو هغه خپل کور سره په منځ جوړ کړی دی، بلکې ریړی چې په منځ ودرولې فوټپاث چې هغه دکاندارانو په قبضه کې دی. نو دوبیان نه چې ټول پاکستان پکار دی، به تیر صوابی بیا د دوبیان نه روډ به طور خاص چې کوم دی نو دا په دې چې څومره انکروچمنټس دي نو دا د ریمول پکار دی، او دا چې کمپنیان چې انکروچمنټ کړی دي سره وید آیرن هینډس چې دي ډیل کول پکار دي. او رضا صاحب یو مسله نه ده، نو تا ته په خپله پته ده چې ډېره مسلې دي. میاں صاحب ما سره سوالونه خو ډېر زیات دي، خو زه کوشش کوم چې خپل دا خبره شارټ کړم. د دوبیان هسپتال چې کوي نو هغې کې د ډېرې مودې هسې ډاکټر نشته دی او د هغې د بلډنګ حالت هم ډېر خراب دی. تاسو شی چې اخواته چې ته ویزیټ نه کړي، خو کله کله تاسو اخواته ویزیټ وکړئ، دې باره کې هم تاسو وایئ؟ دوبیانو
یاره چې زه ډېر رښتیا خبرې کوم نو بیا خلک خفه هم شي که مونږ د یارسین اسپتال پوره اسپتال کو نو دوبیان اسپتال څه ضرورت دی اړو ضرورت پې نه خو تا هم چې دا خبرې زه کوم په دې خلک به خفه کېږي نو زه به دا وایم چې دغه بلډنګ هم جوړول پکار دی هغه ډاکټر هم پکار دی خو اجت یې نشته هغه به زیات نه ډسپنسري کار کوي زما په خیال باندې چې یارسین اسپتال باندې څومره خرچه شوې ده څومره ښکلی جوړ شوی دی او څومره ښکلی کېدی شي نو چې دا وشي نو د دوبیان اسپتال که بېشکه بند هم کړي نو زه آی ډونټ وري زه نه یم وري ځکه چې ما ته فیسیلیټیز پکاري نه دي دوبیان نوم دې پې نه وي که نه ټیک شو زه میاں صاحب تاسو ووایئ چې د سوات موټروی چې ده نو زه خو دا ډېر زیات سفیشینټ او ډېر زبردسته ګڼم لکه چې دا ډېره ښه ده تاسو وایئ چې دې کې فیز 2 هم شته چې هغه زما په علم کې نه وه دا فیز 2 څه شی دی او دې سلسله کې تاسو څه وایئ سوات موټروی خو ډېره ښه هم نه ده او دې مسایل جوړ کړي خو زه به هغه بل ټایم کې ووایم روډ چې دی نو هغه خراب دی او اپ ټو د مارک نه ده اپ ټو د سټینډرډ نه ده دوبیانو کې اکثر خلکو ته پرابلم دی چې دوبیانو کې نکاس هم نشته دی او د هغې نه علاوه دوبیانو کې تاسو ته ما وایي چې زموږ خلک یې د یو بل نه کټ کړي سروس روډ دا روډ چې دی د سوات موټروی دا ټوټ پوټ شکار دی خو د دې متعلق پریشاني زما ځکه نشته دی چې 25 سال به دا دي سره اسې مي سوات د اف ډبلیو والا سره دوی به ټیکۍ برابرۍ به دې کې یو 10% پورې کار پاتې دی د دې نه علاوه نور موجوده ګورنمنټ چې دی آلریډي 25 دی 30 40 کیلومیټر آی ډونټ ایگزیکټلی ریممبر دا د ایکسټینشن پروګرام دی او په هغې باندې کار ښه ایډوانس سټیج کې دی خو تا هم که دا ایکسپیډایټ کول پکار دی دوه سوالونه زما نور دي ښه بس دا د یو سوال بیا بل کوم تاسو ښه زما یو سوال دا دی چې تاسو دا کوم موټروی کوم تاسو وی چې دا چې دا په د بایپاس سري ما څو کال کوي تاسو مهرباني وکړئ د کال بند کړئ چې زما پروګرام چې کوي دا نه ډسټرب کېږي ښه دا دغه دی فرحان دی ما سره په لاین باندې فرحان ته ما ته په دغه باندې راشه په د عبدالسلام ایډوکیټ نمبر چې کوم دی هغې باندې راشه یا چې کوي یا ما سره په فیسبوک باندې لایو راشه زما سوال بس دا وکړم چې تاسو وایئ چې تاسو دغه چې بایپاس دوبیان بایپاس چې تاسو یو بل روټ یاد کړ زه یم که چې دا مونږه فرحان ما سره په دې نمبر باندې لایو مه راځئ تاسو ما سره د میاں عبدالسلام ایډوکیټ په نمبر باندې لایو راشه او یا چې کوم دی نو یا ما سره په فیسبوک باندې لایو راشه دغه نمبر مې تاسو راځئ دا پرابلم کریټ کوي دا دوبیان بایپاس چې کوم دی نو که مونږ دا د بابو د دې چوک نه مونږه په دا نیر سره خوا کې روټ چې دی دا دې ته نه سوټ کړي دا به زیات ښه نه ما همدغه یاد کړی دی خو تاسو ته بابو نیر وایي دا دې ته سرکاري ته نوم چې دی کې ډسټي ورته وایي جی نو کې ډسټي تاسو اټینډ کړئ ما سره دې وخت کې فرحان آنلاین دی زه دې علمه فرحان ما سره آنلاین دی زه دې اخلم چې دې څه وایي السلام علیکم فرحان جی وعلیکم السلام ډېره مهرباني چې تاسو عبدالسلام یا ایڈوکیټ تاسو آیبراوز کو هغې حوالې سره ما یو کوېسچن کول غوښتلو تاسو زما آواز اورئ جی جی بالکل زه اورم جی جی اورم زما کوېسچن دا و چې اکثر دا مسله ډېره زیات دي چې زموږ مشران که د کلي که هغه زموږ د علاقي او که د پاکستاني نو هغې انیشیټیوز والي او هغې ډېر زیات محنت وکړي جی خو هغه شی بیا کشران مخکې ونه تللی شي جی نو که مثال خبر داسې څوک کشران یا داسې یو موومنټ وي یا داسې یو تحریک وي یا داسې یو انډیویډ وي چې هغه همدغه د جان د هغې د انیشیټیوز او په دې پرابلم باندې مزید کار کول غواړي جی نو د هغې دپاره به د جان د ټاپ 3 یا ټاپ 3 ایډوایسز ورته ووایه چې هغه به صحیح چې که څوک داسې انیشیټیوز نور کول غواړي په دوبیانو کې یا صوابۍ کې نو د هغې چې دا دونه موده 20 کاله په دې باندې کار کړی نو دې نه د هغې څه اخذ کړو یا څه ایډوایس دي چې نور خلک هم دا شان انیشیټیو اخیستل غواړي تھینک یو جی تھینک یو زه د هغې دا تپوس کوم میاں صاحب فرحان ما سره په لاین باندې هغوی دا سوال وکړئ تاسو 20-25 سال په دې لاین باندې کار وکړو نو دا چې کوم بندیان په دې باندې کوم کار وکړي نو عام طور هغه مشران چې مطلب د فیلډ نه آوټ شي نو بیا نور خلک په دې باندې مخکې نه ځي تاسو څه وایئ د راتلونکو خلکو دپاره چې هغوی په دې باندې څه ایکشنز وکړي چې دا شی چې کوي دا جاري او دا فایدې خلکو ته میلو شي د دې دا خبره بالکل ټیک ده فرحان صاحب دا چې مونږ ټیم جوړ نه کړی شو نو ټیم جوړېدو کې زه خپله هم وایم چې د صوابي ډیولپمنټ فورم په نوم باندې
ما مؤثر ټیم جوړ نه کړی شو. زما پروګرام دا چې په دې باندې فیسبوک باندې موږ یو ټیم جوړ کړو چې د هغې صوابي ډیولپمنټ فورم په دغه نه یا بل څه ضروري نه نومې دا ضروري نه بل څه غواړي بدل به کړو چې دا پرابلم چې دا د هایلایټ کېږي او دا د آیډنټیفای کېږي او دا د په مخکې باندې ځي. تھینک یو ویری مچ. زما خپل ذاتي طور دا خیال دی، زه به اوس کیمره لږ غونته کې ځان طرف ته واړوم او بیا به زه یو دوه خبرې کوم. هغه دا دی چې د صوابي ډیولپمنټ فورم په د پلیټفارم نه ما چې کوم ما غوښتل چې زه د میاں عبدالسلام ایډوکیټ صاحب سره خبرې وکړم او د صوابي په پرابلمز باندې خبرې کوم. ما پوره هغه شانتې سوالونه خو نه کړي چې څومره چې پکارو، سوالونه هم ډېر نور هم ډېر دي. بیا به چېرته په دې باندې موږ یو سیر حاصل بیس کو او تاسو ته به دا نمبر ما درکړی، په نمبر باندې به چې کوئ تاسو موږ سره رابطه کوئ. کوشش به زه کوم چې داسې نور کوم پرابلمز دي هغه به موږ بیا ستاسو مخې ته راولو او زیاته بهتره به دی چې تاسو زموږ په دې ټیم کې شامل شئ، صوابي ډیولپمنټ فورم په ټیم کې شامل شئ چې دا چې ذات سره تعلق نه ساتي بلکې دا قومي مسایل دي چې هغه موږ ډسکس کو او هغه موږ حل طرف ته بوزو. خپل ډېر زیات خیال ساتئ او موږ په خپل دعاګانو کې ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله.